أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار سورة الزمر 19 نمبر آیات دی 19 نمبر آیات کی الله تعالی دغه دوه ډلو چې حق او د باطل ډلې وي په دغه کې د باطل ډلې اخروی احوال ذکر کړي. وړاندې دغه دوه مضمونونه په دې صورت کې روان دي چې د حق او د باطل څه فرق دی، عقیده کې څه فرق دی، اخلاقو کې څه فرق دی، کردار شکل کې څه فرق دی، د دوه انجام څنګه دی. نو دغه مضمون د مخکې روان دی او د دې صورت عنوان هم دغه دی چې حق او باطل منځ کې فاصله او فرق بیانول. نو په دې ځکه کې د باطل پرست خلکو اخروی انجام ذکر کوي، بیا دغه نه بعد د حق پرست خلکو انجام ذکر کوي او د دې ځکه کې د باطل خلکو انجام ذکر کوي. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي افمن حق علیه کلمة العذاب، ای هغه څوک چې پیوست شوي په هغې پورې وینا د عذاب، حکم د عذاب پې پیوست شوی، د هغې جرمونه ګناهونه دې حد ته رسېدلي دي چې اوس ورته الله تعالی هدایت د سره نه کوي، د هدایت توفیق یې ترې اخیستلی دی، اوس به دی جهنم ته ځي فیصله پې شوې ده. افانت تنقذ من فی النار، ای ته به بچ کي هغه څوک چې الله یې ورته داخلوي. افانت تنقذ، ای ته به بچ کي من هغه څوک فی النار چې کوم ورته تلو والا دی، اور کې دی. دا مضمون مخکې موږ ویلی ده چې الله تعالی عام طور د الله تعالی نظام داسې دی چې د انسانانو له اختیار ورکړی دی. خپل اختیار کې دننه دوی ایمان هم راوړلی شي، کفر هم کولی شي، ګناه هم کولی شي، نیکي هم کولی شي، اختیار دی ورسره. او بیا د یو حده پورې چې کله انسان د اختیار غلط استعمال کړي نو بیا الله تعالی هغې باره کې ځای په ځای باندې ذکر کړي دي چې ختم الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم، او دغه شان کې مختلف عنواناتو سره مضمون ذکر کړی دی چې اوس دې خلکو ته ایمان نصیب کیږي نه، دې خلکو ته ان الله لا يهدي القوم الظالمين ان الله لا يهدي القوم الكافرين، او دغه شان کې د کینهګرو متعلق متکبرینو متعلق مضمون ذکر دی چې ظالمان ته الله هدایت نه کوي چې ظلم د حد نه واوړي. هغه خلک چې ځان ډېر غټ ګڼي د الله ر دین نه ځان غټ ګڼي هغې ته الله هدایت نه کوي. کومو خلکو باندې چې کینه د حد نه زیات غالب وي لکه څنګه چې په یهودو غالب وه هغوی ته الله بیا هدایت نه کوي چې کوم یو حد نه واوړي. نو دې ذکر کې هغه خلک ذکر کېږي چې کوم خلکو باره کې د جهنم فیصله شوې ده، د هغې جرمونه او ګناهونه دومره حد کې دي، دومره پیمانه کې دي چې الله تعالی دې اوس توفیق د نیکۍ د سریبو د واخیست، اختیارات دې ختم شو. نو نبی علیه السلام ته الله وایي چې افانت تنقذ من فی النار، ای ته به بچ کړي هغه څوک چې وي په اور کې، اور ته څوک لاړ چې ته به بچ کړي ته یې نشي بچ کولی. د دې خلاصه دا ده چې د داعیانو دپاره تسلي ده چې کم کسان د دین دپاره خدمت کوي، قربانیانې کوي، چې تاسو مایوسه کېږئ مه چې زموږ دعوت کار ورنه کړو، زموږ خواري محنت رنګ رانه وړ نه، داسې نه ده. تاسو چې کله خواري وکړه بس رنګ یې راوړی دی، تاسو کار الله تعالی منظور کړی دی او تاسو له اجر او بدله خامخا درکوي. بعد شو دا خبره چې ظاهره باندې خو خلکو ایمان را نه وړو، نو دا هغه خلک د الله تعالی دې باره کې خپله فیصله رالیږي، الله هغه فیصله به ورسره کېږي. نو دا ستا قصور نه دی، ستا ګناه نه ده، دا مطلب شو. او د دې سره سره دشمنانو دپاره سخت خبرداری دی چې تاسو د بدین چې د دین په مقابله کې چې څومره کلک شوي یئ دا ستاسو بهادري او جرأت نه دی، بلکې تاسو نه الله تعالی د دین توفیق اخیستی دی، ځکه تاسو دې لیول باندې یئ. لکن الذین اتقوا، لیکن هغه کسان چې یریږي رب هم د خپل رب. دا اوس د حق پرست خلکو انجام ذکر کوي چې د هغوی انجام څنګه دی. وایي لیکن هغه خلک چې یریږي د خپل رب نه لهم د هغوی دپاره غرفون بنګلې دي، من فوقها غرفون د پاسه به نورې بنګلې دي، مبنیتون جوړې شوي دي یعنې تیارې شوي دي، مخکې نه تیارې دي، کار مار نه غواړي، محنت پکې نشته. تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه. وعد الله، دا د الله وعده ده، لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله الميعاد، الله تعالی مخالفت نه کوي د خپلې وعدې. نو دا د حق پرست خلکو انجام دی چې په دنیا کې څه بلا سره رانلو، خلکو دعوت قبول کو قبول نه کو، اسلام غالب نشو، دغه مضمون په خپل ځای باندې، لیکن د انجام په اعتبار سره د خلکو دپاره الله تعالی بنګلې تیاری کړي دي، د هغې لاندې به نهرونه چلیږي. او که تاسو وایئ چې دا ډېر خلک داسې خبرې کوي په دنیا کې، خاص کر هر 15 کاله بعد تاسو وادي او رجدار سبه جوړیږي، دار سبه کېږي، بیا یې سم نه 76 سال پکې تیر شونو د انسان ذهن داسې جوړ شوی چې دا ټولې خبرې دروغ دي. څوک داسې څه وایي نو وایي یاره بس دا نشي کېدی،
نو الله تعالی باغی معنی د یقین اعتماد پیدا کول د پاره دا ورستنی الفاظ ذکر کړي چې وعد الله د الله وعده دي د خلکو وعده نه دي دروغجن خلکو وعده نه دي لا يخلف الله الميعاد الله مخالفت د خپل وعده نه کوي د انسانانو څنګه کې معاشره نه ده او په فاسقانو پاجرانو د وعده وند کې وعده مګنه د الله تعالی وعده دي هم دغه شان پکېږي الم تر اتنغوري ان الله يقين الله تعالی انزل من السماء نازل الى اسمان طرفنا ما انوبو دا هم دلائل عقلیه دي د الله تعالی په قدرت باندې او په دې مسله باندې چې الله تعالی د نیکانو خلکو سره کوم وعده کړلې هغه هم کیږي الله تعالی په قادر دی د دین دشمنانو سره چې کوم وعده کړې دي کوم د عذابونو وعده کړې دي هغه به هم خامخا کیږي او الله تعالی په دې باندې قادر دی دغه مضمون ثابتولو لپاره د دلیل عقلیه ذکر کیږي الله تعالی علم تر ایتنه ګوري ان الله یقینا الله تعالی انزل نازلی من السماء د اسمان طرفنا ما انوبو باران په شکل کې فسلكه جنابع چلای د غبو در په چینو کې پلار د بزمګ دغه باران وبو د چینو شکل اختیار کې چینی د جوړ شي ثم يخرج بيراو باسي به بدغه بو باندې زرعا فصلنا مختلفان چې مختلف دي الوانو دا غیر رنگونه هر فصل جدا جدا رنگ لري او جدا شکل لري ثم يهجو بیا وچیږي دغه فصلونه فذراه تيني مصفرا تكزيل ثم يجعله بغرزي حغيلرا ثم يجعله بغرزي حغيلرا ثم يجعله بغرزي حغيلرا حطواما مات رامات یعنی چې کله ونری بیا مات رامات هم دغه شان کې فصلونه دي واخه دي چې کله واخه فصلونه وچی او بټې مون راو دي دا ځل رنگ اختیار کې ځل رنگ اختیارول نه بعد ماتې دل شروع شي دغه ماتې په خپل باندې ماتې کې ورزي ځای کې اوس د دومره لوی انقلاب د کمزګي نشرو شو د وبونه شروع شو او بو ته ګوره دومره مختلف فصلونه ته ګوره او بیا د هغه په خیدلو ته بیا اوس واپس بیا ختمېدلو ته ګوره نو دې کې یو کامل ذات پوره قدرت پکې شامل لږ د هغه د وجه د سکیږي په خپل باندې نشي کېدره او بده کې د مضمون ته هم اشاره ده څنګه باران په وجه باندې فصلونه وشي هغه په طرقې باندې رواني خو سبق بعد بیا وچ ختم شي دغه حال د انسانانو د ژوند دی چې اول انسان د ژوند په عروج کې رواني او اول انسان کمزور بیا عروج ته ورسیږي ځواني طاقت ته خو سبق بعد بیا د فصلونو غونډه کې کمزوري طرف ته روان شي به سره دنیا نه رخصت شي بیا نه ختم شي نو د ژوند د پانې کېدو ته پکې هم اشاره ده چې ژوند پانې شي دا مستقل نه دی په دې کې خپل د قیمتي ژوندۍ چې د کم څه لپاره الله تعالی درکړي د هم دغه کې خرج کا اخوا دی خو کې د نزایا نشي ان فی ذلک یقینا بدی قدرتونو کې لذکر خامخ نصیحت ته لئول الالباب د فار د خوندانو د عقلونو عقل خوند چې کوم د حالات ته وګوري په خپل ټول مضمون ذهن کې راشي چې زه الله تعالی څخه د فار پیدا کړم د دومره نظام سوق چلای د دومره لوی قدرتونو د چا دي اخر کې زما سفر کم طرف ته دی دا غینه بعد بس کیږي خدا هغه خلک کول چې کم عقل لري عقل چې کم دی د ګناهونو سره دا معذوره کی کمزوره کیږي څومره چې ګناهونو سیوا کیږي دومره عقل خرابوي نشیز مواد عقل خرابوي ګناهونه عقل خرابوي حرام خوري ظلم دا ګناهونه چې کم دي دا عقل خرابوي انسان با عقل من معلومیږي خدا بیا عقل من نه دا بل شانته شي په دې وجه باندې امام شافعي رحمه الله چې کړه د امام مالک رحمه الله سره ورنه ملاقات وشو او خبرې اترې منځ کې وشولې د خبرو اتر نو وروسته امام مالک رحمه الله ویل چې الله تعالی ډېر خسته حافظ درکړل ډېر خسته قری درکړي دی یا لرج به ګناونه د کمزوري نشي نو او دغه شان بده باندې ډېر شواهد شته چې ګناونه ظلمونه ناجایز د عقل کمزوري کوي خرابوي چې خرابي کی بیا بده مسلو من سره نه پیږي چې زمو سفر کم طرف ته دی دومره انقلابات دومره احوال تیریږي دومره عذابونه راځي یا حالات راځي په دمانې اثر نه لکه څنګه چې حیوانات باندې اثر نه کوي په دما اثر نه کوي افمن شرح الله صدره للاسلام ای هغه سوچ کولاو کړی د الله تعالی سینه د هغه اسلام سنه الله تعالی اسلام د لپاره کولاو کړل اسلام خوښ دی اسلام قبلي اسلام مني نو د سینه ورته کولاو فهو على نور نو دا روان دی په ورنا باندې مر ربه طرف در خپل سنه اسلام ته کولاو شوی د اسلام خوښ کړی د قبول کړی دی اوس دغه اسلام د زده کولو لپاره د قران رڼا حاصلې په رڼا باندې روان شو آسماني شرعي تعلیمات باندې د روان کار شروع نو یو درته کې دا سړی شو فويل للقاسيه قلوبهم
نو هلاکت ته د پاره د هغه خلکو چې کلک دي زړونه د هغوی من ذکر الله د یادور د الله نه د الله د یادور نه زړونه کلک شوي د الله نه یادوي د الله احکام نه یادوي د اسلام سره هیڅ کار نشته د دوی زړونه د ګناهونو په وجه باندې دومره کلک شوي دي چې په نور څه کې خپل ژوند مصرفه کړی دی اولئک فی ضلال مبین دغه خلک په ګمراهۍ لري کې دی چې د الله تعالی یاد په اثر نه کوي او اس پر او ترمیم پکې ناراضي نو بدی آیت کې هم د حق پرست او باطل پرست خلکو منځ کې فاصله او فرق ذکر شو چې یو طرف د خلک هغه دي چې د قرآن او د حدیث سره محبت ته او د دین زده کوي عمل پې کوي دغه آسماني وحی نه دی رڼا حاصلوي په هغې باندې عمل کوي بل طرف کې هغه دغه کلک زړه والا انسان دی چې هېڅ خبره هم پې اثر نه کوي که ته د قرآن وایې که حدیث ورته وایي هر څه چې ورته وایي د هغه نه تنبیه د سره پې اثر نه کوي زړه کلک شوی دی نو الله تعالی وایي چې دغه دویمه ډله به ګمراهي ښکاره کړي ده اولنۍ ډله حق ډله ده دویمه ډله ګمراه ډله ده نو د حق او د باطل د معلومولو دپاره دا سیده ساده پهچان شو چې کوم خلک حق پرست خلک دي نو هغوی اسلام سره محبتي او په اسلامي کارونو باندې عمل کوي او اسلام زده کوي کوم خلکو چې ورسره محبت نشته دی د هغوی زړونه د دې خبرو نه کلک شوي د خبرې په اثر نه کوي د دې مضمون وضاحت چې کوم دی امام مودودی رحمه الله یو ناشنا انداز باندې کړی دی او دې فرمایي چې کله انسان الله تعالی پیدا کړی د مکلف کړی دنیا ته راغلی دی نو د انسان د اسلام د خدمت دپاره د عملي کولو زده کولو دپاره الله پیدا کړلی دا د انسان د ژوند مقصد دی بیا د دې مثال یې ورکړی دی د دې مثال داسې واخله لکه یو انسان یو ځای کې ډیوټۍ کې برتي کېږي فرض کړه فوج کې سړی برتي کېږي او بله ملازمت کې برتي کېږي وایي د هغې دپاره طریقه کار داسې دی چې د انسان به لاړ شي او د هغې اصول به زده کړي چې په ما باندې څه کول دي آیا هغه ماته منظور دي که منظور نه قابل قبول دي که نه دي زما دین اخلاق او د رواج سره تضاد شته که نشته زه کولی شم که نشم کولی هغه به زده کړي چې کله یې زده کړل بیا به لاړ شي دی به انټرویو ورکړي چې دا ماته منظور دي زه پې عمل کوم او چې کله انټرویو ورکړله د هغې نه بعد به دی لباس واغوندي یا کوم ملازمت چې کې د هغې لباس به واغوندي او آخرنۍ مرحله کې به دی ډیوټي شروع کړي اوس دې ته ملازم ویلی شي چې دا پلانې پیشې والا کس دی ملازم دی یو سړی داسې وکړله چې سره ډیوټۍ نه خبر نه رسي شته وایي او وایي چې بس زما دغه ډیوټي خوښه ده ماته وایي زما نوم شو او یو سړی داسې دی چې د سره نه انټرویو نه ده ورکړې مخکې نه داسې ناست دی وایي چې بس دغه پیشې والا یم دا هم نه دی یو سړی داسې دی چې انټرویو ورکړې ده د هغې نه بعد په بدل جامه کې ګرځي کم دغه پیشې کم اصول چې دی په اصولو کې دننه نه دی په بل جامه کې ګرځي بل ته کې ګرځي راګرځي هغه ځګین ته نه حاضرېږي په هغه شکل کې نه حاضرېږي او وایي چې زه ملازم یم دې ته څوک ملازم نه وایي او چې سړی داسې وکړه جامې مو سره واغوستلې اوس ډیوټي د سره نه کوي ډیوټۍ له راښکاره کېږم نه دې ته څوک ملازم نه وایي وایي دقسې حال د مسلمان دی مسلمان به د خپل دین مطالعه کړي د دین به زده کړي د الله تعالی صفات قدرتونه د الله تعالی چې کوم د انسانانو نه کومې مطالبې دي دا به زده کړي کومونه چې منې کړې دا به زده کړي چې کله یې زده کړل د هغې نه بعد به د اقرار وکړي چې ماته منظور دی اقرار به د کلمې طیبې په شکل کې وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه کلمې د اقرار په منظره د انټرویو باندې ده چې بس ماته منظور دی ټیک ته دا خبره ده او ما قبول کو چې کله قبول کو دا اوس به دا په اسلامي شکل کې ګرځي اسلامي لباس اسلامي ګیره اسلامي شکل کې به ګرځي او د دین دپاره به خدمت کوي او د حرامو نه به ځان ساتي او فرایضو باندې به عمل کوي اوس دی مسلمان شو که داسې نه وي نو بیا نه دی نو په دې وجه باندې دلته کې وایي چې فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله هلاکت د هغه خلکو دپاره چې کلک زړونه د هغوی د یادور د الله تعالی نه الله تعالی دین زده کوي نه اقرار کوي نه شکر اختیاروي او نه د هغې باندې عمل استهم جوړ نه دی یا ځینې ته جوړ دی خو ځینو ته نه دی جوړ نو په دې صورتونو کې د مسلمان اطلاق نشي کېدلی